ګنې 9mm او دا تندې او شاته بغرۍ. مونږ ته جانان د هر څه نه ګران دی. مونږ ته محمد رسول الله د خپل آل اولاد مال وطن ځان علاقې د هر څه نه ګران دی. اور کاله مخکې د دې حفاظو د وکالت دپاره راغلم، د دې علماو د وکالت دپاره راغلم. د مدرسو ترجماني مې کړې. په هغه وخت کې د علماء دیوبند نماینده بورډ وفاق المدارس العربیه پاکستان 74,000 حافظان پاکستان ته تحفه کړي وو. را روان کال 20 21 22 23 24 ترتیب باندې دغه تعداد روانو 78,000 88,000 94,000 98,000 او الحمدلله الله دې معافي کوي. اواز کې مې تیزي ده خو ډېر په جرأت سره وایم، ډېر په فخر سره وایم، ډېر په ننګ سره وایم چې علماء دیوبند سږ دغه تعداد 1,08,000 ته ورسره پاکستانیانو ته د وفادو تحفه ورکړله. نو موږ یوټرنې موټرنې نالو. نو زه به زړې خبرې له بیا لاړ شم د اجازت نه مخکې چې هر څه مې بچېړې خو جانان که ستا خیال چې دا به یوټرن والي ریورس ګیر په دیوبندې ولګوي نو نه. دا د مدني بچي دي، دا د شاه نور شاه کشمیري بچي دي، دا د عطاالله شاه بخاري رحم الله بچي دي، دا د مولانا یوسف لدوانوي شهید رحم الله بچي دي، دا د سعید احمد جلال پوری شهید رحم الله هغه روحاني فرزندان دي چې د محبوب خدا په عشق کې دوی په فرنټ لاین کار کوي. بیک پټ ځان دپاره ګناه ګڼي. د محمد رسول الله په ناموس باندې وینه تویول د ځان دپاره سعادت ګڼي. کور په کور به ته انشاءالله مونږ عالم دین او حافظ قرآن درک. او په پاکستان کې خصوصا د ختم نبوت عقیدې ته خو څوک په کږه سترګه نشي کتی تر څو چې مولانا فضل الرحمن صاحب ژوندی وي. ځکه زه ملګرو ته وایم کلاس فیلو شیخ صاحب خبرې پسې خبره اوږده شي خو زه میلمه یم ګزاره به راسه کوئ لږ مې واورئ خیر دی. زه خلکو ته خبره کوم زه یم په پاکستان کې جوډیشنري چې ده یعنی عدالتي نظام دا پاورفل نظام دی. وزیر اعظم تیریږي که نه، میجر صاحب تیریږي که نه، صدر صاحب تیریږي، شیخ صاحب تیریږي که نه، ټول تیریږي که نه. او دغه سپریم اداره چې سپریم کورټ ورته ویلی کېږي د هغې چیف جسټس زما د دې شیخانو دعاګانې، زه به ورته دعاګانې یم، ستاسو په دعاګانو باندې په ترقۍ روان نه شیخ صاحب. زما د دې علماو د تندي ټیکه ښایست ښکلا زمونږ د سترګو ټاکې زمونږ د زړه ټکور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن سے مخ دا خبر کئی وہ انسان سے غلطی ہوتی ہے پیور میں جو فیصلہ دیا تھا میں ان کو ملتوی کرتا ہوں زی منسوخ کوما زدہ کا فیصلے نہ واپس کوما ټول تیریږي او چې کله د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ خبره راغله هغه اوچته اداره زمونږ د علماو سرخیل سرتاج مخې ته سر ښکته کو وایي زه خپله فیصله واپس اخلم. نو انشاءالله مدارس په مواد مساجد په مواد وي دا ښکرور مولان ممتازه وي زما دا علما به دقه شان دا مدرسې چلی زما دا شیخان مو هم دقه شان مونږ ته دعاګانې کوي او مونږ به په مخ په وړاندې باندې دا کابرین دیوبند په تقلید او نقش قدم باندې روان یو او انشاءالله چې قیامت لا راغلی به نه زه یو دعوه کوم انشاءالله الله به زموږ نصرت کوي چې د پاکستان داسې کور بنه انشاءالله چې پای کې به حافظ قرآن او عالم دین نه وي. الله رب العزت تاسو ته د دې راتګ